صلی الله علیه وسلم ته پته ولګېده چې بنو المستلق چې کومه قبیله ده د هغې سردار حارث بن زرار هغه ساپرات تیار کړي دي او لښکر او را روان دی په ما باندې حمله کوي. د حارث بن زرار د حضرت جویریه رضی الله تعالی عنها د دې پلارو د دې غزوې نه بعد د مسلمان شوی او د لورې جویریه رضی الله تعالی عنها د دې نکاح د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره شوی. تاسو به دا مسئله په ذهن کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام نکاح د سوجوحات نه کړه. د 15 کال په عمر کې رسول الله نکاح د خدیجه الکبرى سره کړه. بیا نبی علیہ السلام زندگی د ځوانۍ تمام د خدیجه الکبرى سره تیر کړه. د ام المؤمنین عائشه سره نکاح کړه. بعض خلک زمونږ په دې علاقه کې په کولیان صاحبان هغوی د نبی علیہ السلام په دې نکاح باندې اعتراض کړی او دا اعتراض د دین وړاندې غامیدي فتنې د کراچۍ کړو. د قرآن په نوم باندې کیپټن عثمان دا اعتراض کړو چې رسول الله د وړي جنۍ سره څنګه نکاح کوله، دا خو ظلم دی. موږ ویل ولې ظلم دی؟ د دې څه عجیبه دلیل دی. وی په قرآن کې راغلی چې تاسو 4مه سپاره سورة النساء کې تاسو نکاح کوئ. من النساء نساء لفظ دی، نساء ښځې ته وی او چې د 9 کالو په عمر کې د عایشې سره نکاح کړه نو ګویا اعتراض څه کوي؟ اعتراض دا کوي چې عایشه خو 9 کالو والا ته خو بنت وی او بخاري هم بنت لفظ راغستی دی. عایشه وی چې زما سره نکاح وکړه زه د 6 کالو او چې کله واده وشه نو د 9 کالو. اعتراض بظاهر ډیر ضرور دی او قرآن وی چې من النساء د زنانو نوموي التسوي مسنا دو و ثلاثه درې و رباع سلور او پیغمبر 12 نکاحګانې کړي. بیا دا مو وایي چې پیغمبر د قرآن خلاف کړه. عجیبه منطق دی د بعضې خلکو، خو چلو موږ ولا جواب ورکو. من النساء تاسو نساء لپس صرف زنانه ته وایي چې غټ عمري نو ما قرآن را واړه. اوله سپاره کې الله جل جلاله شپږم رکوع کې فرمایي اذ نجیناکم من آل فرعون یصومونکم، منګه بنی اسرائیل ته نجات ورکړه د آل د فرعون نه. یصومونکم سوء العذاب، دوی ته به ناکاره عذابونه ورکول. بنی اسرائیل ته یذبحون ابناءکم، د دوی زامن به ذبح کول. ویستحیون النساءکم، سمانه کې تو یستحیون نساءکم، د دې جنکۍ به پریښودې. مای جنکو ته رب نساء لفظ راول دی، جنکو الله نساء لفظ ذکر کړل څه جواب کې؟ بیا د دې څه جواب اخواني دا خو د ابوبکر ارمانو. کاش ابوبکر فرمایل 3 خبرې مې پسله ارمان دی. النظر الی وجه رسول الله، چې ما د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مخ مبارک ته کته. رب کریم ارمان په غار حرا کې غار سور کې پورا کو. پیغمبر په پتون سری خو دی ابوبکر ورته ګوري. دویم ارمان می داده چې د جیب نه رسول الله پیسې راغسته دسې تر راغسته لکه خپل جیب چی. د الله پیغمبر په اخیره وخت کې څه فرمایلیو؟ په ما د هر چا احسان او ما بدله ورکړه، د ابوبکر احسانات په ما باندې پاتې دي، زه به ورته قیامت کې بدله ورکوم. د دې بدله قیامت کې الله ورکي. دلته دنیا کې ما د احساناتو بدله ورنکړه. دریم ارمان دا چې زما لور د پیغمبر په نکاح کې. د نکاح مقصد څه دی؟ قرآن وی لیسکن سکون. زمونږ خلکو ته دغه غلطه اخیستی دی نو اعتراضات کوي. د دې مراد سکون د ابوبکر وی چې زما لور د پیغمبر په نکاح کې دی، ما ته هم سکون وي، رسول الله ته زما د لور د وجه سکون وي. ښځه سکون دپاره کوي. ښه زه دا موضوع اوس نه چیړم. زما مراد دا چې پیغمبر په څه مصلحت باندې نکاحګانې کړي. جویریه د سردار لور وه نو د سردار لور سردار علي، پیغمبر علیه السلام خو د سردارانو سردار دی، نو پیغمبر ورسره نکاح کړی وه. ما فکر دا کاو چې حارث بن زرار سره د رسول الله جنگ غزوه د بنو المستلق څنګه راله. کله چې رسول الله ته پته ولګېده چې حارث بن زرار لښکر را روانوي، نبی علیہ السلام داغه نه وړاندې شه لښکر روان کو. صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین هغه ورسره روان دي د نبی علیہ السلام سره. منافقین هم په دې کې
او منافقین په دې مقصد باندې روان چې موږ ته مال غنیمت نه پیسې حاصل شي ځکه منافق هر ټیم کې خپل پیدا لټي ما ډیر لیدل دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام بن المستلق دغه مقام ته ورسید الته یو کویه او یو چینه وا کله چې رسول الله علیه الصلوۃ والسلام دغه زګین ته ورسید د دې کوی په غاړه باندې نبی علیہ السلام کېناستو دلته پړاو واچو دی وجه نه د غزوه بن المستلق وای او غزوه مرسیع مرته وای نبی علیہ السلام الته ایثار شو حارث بن زرار هغه خپل لخر را روان کړ راغه مخامخ ودرې دوانه طرف خپل صفونه برابر کړو دوانه طرف چې د دینه تیران شروع شو تیر ول یو طرف د نبی علیہ السلام لخرم د حارث بن زرار د نبی علیہ السلام لخر ته الله غلبه ورکړه فتح د نبی علیہ السلام لخر ته الله ورکړه دلته واقعه پیش رااله یو انصاری صحابي دی یو مهاجر دی انصاری او مهاجر صحابي چې د دې په مابین کې خبرې رااله جګړې ته خبر ورسېده د مهاجر صحابي چې داغه نوم جهجاه او د انصاری صحابي نوم چې سینان بن وبره جهني رضی الله تعالی عنهما انصاری صحابي څنګه کړ انصار راشه زما مدد وکي مهاجر څنګه کړ مهاجرین راشه زما مدد وکي غټه پیتنا ودرې د پدې ټیم کې د الله نبی ته خبر شه رسول الله علیه السلام فورا ځان را ورساو ټول جمع کړو فرمایل ما بالو دعوه الجاهلیه سجل بتاسو شوی چې د جاهلیت په شان چغي وسم خپل قانون را بلې نبی علیہ السلام ورته خبره سمک چې مسلمان له بکار دي چې د ظالم او د مظلوم مدد وکي د ظالم مدد خودسي وکي چې د ظالم لاس ونیسي ظلم مکوا د مظلوم مدد دسي وکي چې کوم ظلم د سره کیږي هغه تبمانه کی ابان کی د مظلوم تر اپری نه دي په صحابه کې صلح وشو عبد الله بن ابي بن منافق عبد الله بن ابي ابن سلول چې ورته هغه ته چې کله پته ولګي د دې خبرې نو هغه د موقع غنیمت وګاڼو چې وس د دې مسلمانانو د جنگ کې وروستو د پاره ماته موقع ده التم بس صحابه دي عبد الله بن ابي د خپل مرګرو سپه زګین کې ناسو د منافقو زید بن ارقم مالته زید بن ارقم صحابي دي د زید بن ارقم عمر چې په دې وخت کې کم نو د زید بن ارقم هم ناس دي دی ابي عبد الله بن ابي د یو خبره یعنی د مسلمانانو په مابین کې فتنه اور لګول د پاره یو خبره وکړه چې د مهاجر صحابه مونږ په سر باندې نو ول دي بيخي خوراکونه ورته ورکول او دی زمونږ په سر باندې راځي مونږ پاره خبره باندې چیړي دا سو کوي عبد الله بن ابي وي لګیا دی د دې نو موږ د نان نفقه ختمو کوم چې ورته موږ ورکو موږ به پری دی بلاش او وی یو خبره وکړل کله چې موږ عزت والا واپس شنو دا ذلیل خلک به د خپل خار مدینه نو باسو زید بن ارقم چې دا واري دراغ رسول الله ته ویل یا رسول الله خود د عمر ډیر کمو وی فرمایل یا رسول الله عبد الله بن ابي بن سلول دغه خبره کوي چې منګه کله مدینه ته لاړ شو دا ذلیل خلک با منګه د خپل عزت والا خار نو باس رسول الله ویل د عمر کم د زید نو تا ته غلط فهمي شوی او ان رسول الله ما ته غلط فهمي نه شوی دا خبره په لخر کې خورا شو عبد الله بن ابي دا د قبيله خزرج دا غي معزز سره نو خلک وی دا عبد الله بن ابي د خبره نشي کولای ځکه مشر نبی عليه الصلاه والسلام راو غختورتل تر خبره کړه هغه نه دا دروغ دي ما د خبره نه کړې قسمونه خواړو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره واړیده او زری ولا قبول کړه دی منافق سی ورته ویل خلکو زید رضی الله تعالی عنہ رامنی ک ملامت کوي تا په سردار پسې دروغ ویل تا بس د خبري وکړي تهمت دی په ولګه
تا خو بیخي کار روان که زید بن ارقم ته وایي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ته دې خبرې پته ولګېده. عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایي یا رسول الله ما ته اجازت راکا چې د عبد الله بن ابي سر قلم کم. در جرأت څنګه وشه د دې خبرې؟ د څنګه تا ذلیل وایي، د څنګه مهاجرینو ته ذلیل وي؟ رسول الله فرمایل عمر د سم کوا په خلکو کې به فتنه خورا شي، خلک به وایي چې محمد خپل مرګري را منی کوي وخی د خپل نصر قتل کوي. پروپاګاندا به شروع شي. رسول الله به پروپاګاندا کنټرول ولي. عبد الله بن ابي سلول منافق دا غزوه او عبد الله دا صفا مسلمانو. نبی علیہ السلام خو راغی یا رسول الله ما ته اجازت راکا چې زه د خپل پلار سر قلم کم. وجه داوه که چرته زما د پلار سر بل سو قلم کی ممکنه ده خبره چې زما مخې ته زما د پلار سر راوړی شي، ما ته به تکلیفي، زه به بدل عالم. او چې زه کله صفا مسلمان د خپل پلار په قتل کې ووجم نو زه به جهنم ته ځم. دې وجې نه ما ته اجازت را چې د خپل پلار سر قلم کم. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته نه داسې مه کوه. منع یې که دا غزوې چې د غزوې نه فارغ شو را روان شو. رسول الله علیه الصلاة والسلام دغه عادت به دا و پړاو به یې اچاو، دمه به یې کوله، خو دلته یې دمې پرېښودې. پوره ورځ سفر یې وکړو، بیا یې د شپې هم سفر وکړو، د دویمې ورځې سفر یې وکړو. کله چې ماسپښین ټیم راغی نبی علیه السلام په یو زګین کې آرام وکړو. مفسرین وایي چې دا سفر ول نبی علیه السلام داسې کړل دي. د دې وجه دا ده چې د عبد الله ابن ابي د خپل قبیله یو غټ سړی و او د افوا خوره شوی و که چېرته د افوا رښتیا و. نبی علیه السلام په ذهن کې دا و که د افوا رښتیا وي نو یو خبره دا و که چېرته د افوا دروغ وي بیا هم یو مسله را پیښیږي، انتشار به جوړ شي، څوک به دی ووځي. مسلسل سفر یې کاوه چې صحابه کرام هغه ستړي نو ده ته به څه نه وایي، په دغه خبرې باندې به توجه نه وي. کله چې نبي علیه الصلاة والسلام ته آیات را نازل نه شو، عباده بن صامت رضی الله تعالی عنه وایي چې عبدالله ابن ابي هغه ته ما نصیحت وکړه چې ګوره که تا را خبره کړي نو بهتره دا ده چې د خپلې غلطۍ اعتراف وکړه ورشه. وحی براشی بیا به ته پریشانې. عبدالله بن ابي زمانه مخ واړاو. حضرت عباده بن صامت وایي ما ته پته ولګېده چې د کله دا مخ واړاو نو ما ته پته وایي چې ضرور به د په باره کې به قرآن کې آیات را نازلېږي. وایي مونږ په لار کې زید رضی الله تعالی عنه دا خواهش دا و چې زه مخکې شم د نبي علیه الصلاة والسلام څخه خبرې وکړم، کله به ورنږدې شو کله به بیا وروسته شه. زید بن ارقم رضی الله تعالی عنه هغه د نبی علیه الصلاة والسلام سره نږدې ته دې وجې نه چې د انتظار کاو چې وحی به راشي او زما صفایي به پېښ شي. ځکه په زید باندې هم خلکو الزام لګاو چې ګوره تا په یو سردار په باره کې دا خبره وکړه. نا خو ماشومه مو عمر یې هم کم و، دې وجې نه به د نبي علیه السلام سره نږدې خواته روان و چې کله به حکم راځي. زید وایي چې ما ولید د رسول الله علیه السلام په تندي مبارک باندې خوره راله، ساه را ماته شوه او په سورلۍ باندې بوج شروع شو. وای زما په ذهن کې راځي چې دا وخت و ډېره سخته وه چې کوم ټایم کې به راتله. وای چې کله دا کیفیت شه نبي علیه السلام ماته را نږدې شه، وای زما غوږ یې ونیو نبي علیه السلام ماته ویلی بچیا تا ټیک ویلي ستا تصدیق الله وکړو. سورة المنافقین دا نازل شو. د عبدالله بن ابي په باره کې خلکو ته پته ولګېده. کله چې مدینې ته بیا دا خلک را نږدې شي نو عبدالله بن ابي منافق دا هغه زوی چې کوم صفا مسلمان حضرت عبدالله رضی الله تعالی عنه صحابي د رسول الله خپل سورلۍ را مخکې کړو، د پلار مخې ته ودرېدو، د ده د سورلۍ ګونټې ماتې کړې او ورته ویلو ته په مدینه کې نشې داخلېدی. تا ویلې چې په مدینه کې به داخلېږي، عزت والا ذلت والا به تیستی کېږي. تا چاته ذلت والا ویلي دا بچیو او چاته د عزت والا ویلي، چاته د ذلت والا ویلي، چاته د عزت والا ویلي، چاته د ذلت والا ویلي. دا بچیو دا نن د پلار په مقابله کې ته په حق کې نه ودرېږي، خاورې به من کامیاب شي. ورته وایي عزت والا ته یا رسول الله دی. عبدالله بن ابي ورته وایي زه خو د ښځو د بچو نه هم زیات ذلیل شو. مطلب یې دا و چې خپل بچی مې مقابلې ته ودرېد. نبي علیه السلام را ورسېد، فرمایي عبدالله څه چل دی؟ عبدالله ته وایي
هغه ورته مسله بیان کړه. نبی علیه السلام فرمایل پرېږده زه پلار دې پرېږده. بیا هم دومره رحم دله پیغمبر او مدینه ته بیا ور پرېښودو. بیا الله سورة المنافقون را نازل کو. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون